اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن د پیر ولا شپه د شب بارات ولا مبارک شپه یا نو دې په حواله سره یو څو عملونه تاسو سره ان شاء الله په دې ویډیو کې به زه شیر کوم. تصویر کې هم تاسو لیدای شو دا یو عمل ده چې په دې باندې د اولیاء کرامو معمولاتونه یا اولیاء کرامو په دې باندې عمل وو. شپږ رکعات نفل دي، دوا رکعات بوتړي د کې پهلا دوا رکعات چې کوم دي اغا چې کله ته تړي نیت بودا کې او په زړه کې بودا دعا کې چې یا الله د مو په عمر کې برکت واچوي او د بقایا چې د مو عمر ده دا په مو باندې دغه نفل په برکت سره په خیر او عافیت سره تیر. بیا چې دا دعا وکي بیا چې نور دعا تړي نو په هغه کې به ته دا دعا وکي، دا نیت به وکي او زړه کې به دا دعا وکي چې یا الله د 2 رکعات نفل کوم دو رکعاتو نفل په برکت سره ما باندې ژوند کې چې کومه بلایان کوم مصیبتونه روان دي هغه نه مولا حفاظت او فرمای. او بیا چې اخیری دعا تړي نو اخ ټیم کې به دا دعا کې دا نیت وکي چې یا الله د 2 رکعات نفل کوم دو نفل په برکت سره د خپل ځان نه سیوا یعنی د الله تعالی نه سیوا د مواد بلچا محتاج جوړ نه کی. نو دغه شپږ رکعات نفل چې کوم دي دا چې په دې شپه باندې څوک وکي نو الله تعالی به د ولدا درې وړه مرادونه پوره کوي. وې دې ترتیب دا چې دا عام نفل غوندم کوي شي لکه څنګه انسان عام نفل کوي او اغه نه علاوه د سیم کوي شي چې هر رکعات کې ولضالین امین نه بعد درې زری سوره اخلاص وي. داسې طریقې سره هم کوي شي او هر 2 رکعات نفل نه بعد چې کله 2 رکعات نفل وکي دی اغه پسې به 21 مرتبه قل هو الله احد ويزلي سوره یاسین یای. نو دې دا ترتیب دا او دې ډیر زیات فضیلت ده. د اغینا علاوه یو دعا د شعبان المعظم په شپه باندې ویل شي چې دا دعا څوک وی نو الله تعالی به اغا د هر قسمه د قرضونه خلاصوي او الله تعالی به دغه په رزق کې دغه په مال کې برکت اچوي. نو چا په کور کې چې تنګي وي رزق کې تنګي وي او هغه باندې قرضونه وي نو دې دعا ولا اهتمام دی وکي ان شاء الله. دې دعا اهتمام سره به الله تعالی اغا دې مصیبت نه دې تکلیف نه به بچ کوي. هغه دعا د تصویر کې تاسو لیدای شو اللهم یا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الطول والانعام لا اله الا انت ظهر اللاجين وجار المستجيرين وامان الخائفين اللهم ان كنت كتبتني عندك في الكتاب شقيا او محروما او مطرودا او مقترا علي في الرزق فامحو اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقترار رزقي واثبتني عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخير فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده الكتاب إلهي بالتلجي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم إن تكشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم الحمد لله رب العالمين. دا دعایا په تصویر کې تاسو لیدای شو نو دی ولا اهتمام چې څوک وکي نو دی دعا سره به الله تعالی د پرزه کې خیر او برکتونه اچوي او الله تعالی به دغه انسان د قرض غوندي چې کوم وبال د بلایا دی هغه نبی الله تعالی بچ کوي. الله تعالی دې موټولو حامی و ناصر وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.